बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अक्सर मलګری ماته کال وکي یا تاسو وکي چې بیګا زموږ غوا یو بالټۍ روټۍ خوړل دي اچانک یا زموږ غوا چې دینو د بوري بوجي تر خلاص شو د بوري بوجي خوړل دا یا چې توریجه خوړل دي خیرات شو لانکي ځکه خلکو وریجه اړېل وي ادا وریجه خوړل دي نو دې لپاره وسو کومه څه ټوټکا راوخایا دا د ټوټکو شی نه لري مختصر الفاظو کې نن تاسو ته دا طریقه درخیمه چې دې څه بس کوي ارجنټلی به دې ته تاسو څه کوي کله چې تاسو ته دا مسله را پیښ شي نو ټول نه اولې خبره ده چې کله تاسو غوا یا ډېر روټۍ وخوړئ یا ډېر چاول وخوړه یا چې دینو ډېر زیات بوره وخوړه یا اچانک چې ډېر زیات کل وخوړه یا چا ته قصدن ورکړه چې خیر دا دومره کل وخوره دومره دغه د دې وخوري چې د طاقت کې شي هغه چې دینو معدې ودرېده د ټول نه اولې کار چې کومه دا تاسو کوئ که نه نو دا به فوري طور قابل مستند صحیح ډاکټر به راوغواړئ هغې به علاج وکړئ ځکه دا وړوکې مسله نه دا غټه مسله ده دې ته به وړوکې مسله نه وایي چې روټۍ وخوړئ خیر ده که لږې روټۍ ډېره وخوړه دا عام خبره نه د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې سمې ډېرې چاول وخوري او وروسته بسې اوبه وڅکي هغې ته بیا اندازه وشي چې هلکه دا څه حساب کتاب دی دا ډېره زیاته خطرناکه مسله ده که تاسو ته قابل مستند او صحیح ډاکټر تاسو ته نه میلاو شوی نو بیا تاسو چلته دکان ته لاړ شئ نو دا ریمون بوسټر پوڼئ یا دا بوسټیمول پوڼئ دا دواړه په دې دواړو کې به یو پیدا کړئ دا به ارجنټلی خپل غوا ته دا فوري طور باندې دا ور واړوئ د هغې نه بعد به بیا د ډاکټر انتظار کوئ چې کله هم ډاکټر درغی یا ډاکټر تاسو له انجکشن یې درکړئ دغه انجکشن به خپل غوا ته وکړئ چې ستاسو غوا بد شي ګوره تاسو غوا کله واخلئ په 4 لکه روپۍ په 3 لکه 3.5 لکه غواګانې شروع کېږي د 10 12 لکو 15 لکو پورې نن سبا غواګانې دي قیمتي غواګانې دي وترې غوا هم په 3.5 لکه روپۍ ده او ته په هغې باندې 2000 روپۍ نشې لګولی او بیا ستا نه د 2000 روپو د لاسه ستا نه ستا غوا خرابېږي نو ته بیا غوا څه له ساتې ته بیا خپل تاوان ولیکې دا پوڼۍ چې دي دا دواړه دا په 1200 1500 باندې دا پوڼۍ میلاویږي بازار کې میلاویږي د هر چا څه میلاویږي دا هغه امریکې نه راځي دا بهترین څیز دی خو خبره په دې کې دا ده چې کله ستاسو بې احتیاطي وکړه دا بې احتیاطي به وړوکې خبره نه ګڼې لکه ما ډېر ښه کیسونه چې ول ده چې خلک ماته کال وکړي وایي غوره پېنډستی شوو روټۍ ډېرې وخوړې اوس څه وکړو ټوټکه راته راوښایه نو ټوټکې موټکې په دې کې نه چلېږي ټول نه ځینې خلکو ته پیپسي بوتل ور واړئ پیپسي بوتل اکثر بیا رسا په نالۍ لاړ شي نو چې بیا په 2 غنټو کې غوا مړه کېده نو په غنټه کې مړه شي دا کاتې ماتې د پیپسیانو د بوتلو د غوا سره هېڅ تعلق نشته نه د پیپسي د بوتل د هضمې سره تعلق شته دا خبره باندې ښه بالکل برابر سطحه صحیح طور باندې په دې خبره ځان پوهه کوي چې کله مو غوا روټۍ ډېرې وخوړې یا غوا هم چې د بوره ډېره وخوړه یا بل څه مسله دي چې اچانک ورته سیریس مسله راله نو دې چې دې کې څه وایي لیکټیک اسیډوسس دا خطرناکه مسله وي دې شي لکه د مرګ او د ژوند حالات دي نو فوري طور به قابل مستند صحیح ډاکټر به راغواړئ په هغې به خپل علاج کوئ دویمه خبره ده چې اوس تاسو مثال په طور باندې د ډاکټر او ستاسو په منځ کې چې دی 15-16 غنټې فرق دی او دا پوڼۍ هم تاسو ته نه میلاویږي او هېڅ هم نشته نو تاسو به څه کوئ نو تاسو به 2 چونګه یو چونګ سوډا به راواخلئ دا په غوا ته په خوله کې وچه واچوئ وچه غوا ته په خوله کې یو چونګ روغ چونګ سوډا واچوئ وچه دغه شانتې چې دی بیا یو غنټه به صبر وکړئ یا نیمه غنټه هم کم از کم صبر وکړئ بیا به یو بل چونګ سوډا راواخلئ غوا ته په خوله کې وچه سوډا واچوئ د وچې سوډا نه علاوه د دې به تاسو هېڅ علاج نه کوئ هېڅ علاج به نه کوئ نه به غوا له بور کوئ نه به غوا له بل څه کار کوئ هېڅ هم نه کوئ بس عامه خبره او عام فهم خبره دا ده چې دا صحیح ډاکټر به راولئ هغه به غوا ته داسې ستنې وکړي چې کومه بکټیریا دغه اسیډک انوایرمنټ کې پیدا کېږي چې هغه بکټیریا ختم شي او د هغې بکټیریا ګروت ودرېږي د هغې نه بعد که په غوا باندې ریښ لګي که په غوا باندې ډایریا لګي بل څه لګي بل څه لګي بل څه لګي هغه ټولې خبرې وروستنۍ خبرې دي خو دا یو خبره مې نن ضروري ګڼله چې ما له خپل سامعینو ته ووایم چې دا یو سیریس او اهمه مسله ده دا مسله به وړوکې مسله نه ګڼئ که چا سم دا مسله راځي فوري طور باندې صحیح ډاکټر راولئ د خپل غواګانو خیال ساتئ د الله په امان سلام علیکم